علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن، نن په تنګي کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. عزتمن، د جائیداد په تنازلو باندې عزتمنو کامل، وردي، نقیب الله، لام او عزتمن ډېر سخت بې دردۍ سره چا قتل کو. راځئ مینوالو چې د آخر چا قتل کو، ولې قتل کو، ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسگرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسگرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمن، نن سهار په تنګي کې دا ډېره زیاته سخته افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې عزتمنو کامل چې دی نو په خپله ځمکه باندې قتل شولو، چې مینوال دا د نقیب الله زوی و. مینوالو دغه ورځ ته د دغه انتې ظالمانه پیدا شوي دی، په خپله ځمکه به دې ووجني. عزتمنو د ده د تنګي سره تعلق لرلو، مینوالو دوی خپل پټي کې ناست و، ګوډې کولو، یا یې پکې کار کول، یا یې بوټي واړول. خو مینوالو پلار هم ورسره چې دغه شانتې عزتمنو د پاسه پې کسان راغلي او ورته ویل چې ته په دې ځمکه کې څه کوې. مینوالو دا کامل او د ده نور ورونه ورسره نیغ شوي دي، ورته ویل چې آخر ولې زموږ خپله ځمکه ده چې موږ پکې څه کوو هغه به کوو. مینوالو دغه ظالمان لګېدلي دي، ډزې پې کړي دي. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو کامل والدې نقیب الله عزتمنو ولګېدلو، او عزتمنو هغه بیا د چې ولګېدلو عزتمنو خپلو دوستانو د ټولو زامن اوچت کړی دی او اسپتال ته یې ولېږده، چې اسپتال ته ولې مینوالو ده پکې ساه ورکړې ده او ډېره سخت بې دردۍ سره قتل شوی دی. عزتمنو د سره ظلم شوی دی، باید چې ده ته د انصاف ورکړل شي. مینوالو د بیا د دغې نه بعد عزتمنو د ده پلار تللی دی د تنګي تحنیل ته، هلته کې رپورټ جمع کړی دی د مینوالو، چې سمدستي پولیسو ایکشن اخیستی دی او دغه د قاتلانو په تلاش کې ګرځي. انشاءالله تعالی زه ته به دغه قاتلان ګرفتار کړل شي، دوی ته به خپله سزا به میلاو بشي او الله تعالی دې د کامل مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمن ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې، د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسګرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.